بسم الله الرحمن الرحیم. باب الاعتکاف. حجی اعتکاف د صوم نرستو ذکر کوي ځکه طبعا اعتکاف د صوم نرستو د حصے د صوم نه بل وجه دا اصلي وجه صحیح چې اعتکاف د بارا عمومی طور باندې صوم شرط دی او شرط د شی په شی طبعا مقدم من وضعانهم اعتکاف صوم نرستو ذکر کو. اعتکاف باب افتعال وزن دی عکوف نه دی عکوف ملازمت ته ویل کیږي حبس ته ویل کیږي منع ته ویل کیږي والهدي معكوفا ان يبلغ محل ممنوعا. شریعت کې د اعتکاف تعریف هو اللفظ والقرار في المسجد معنیه الاعتکاف. تیم تیرول قرار نیول بجماعت کی شنید د اعتکاف دی پکې وي او در شرعی قدیمه ونه ده ان طهر بیتیا للطائفین والعاکفین. اعتکاف د بارا شرعی تم دی دو قسمه یو غدي چې کوم معتکف معنی دی او بلاغه چې کوم معتکف به کی دی. معتکف د بارا شرعی فمنها الاسلام صاحب د بدایه وی و اما ما يرجع الى المعتکف فمنها الاسلام. اسلام شرط د کافر اعتکاف نشي کوله. دیم والعقل شرط دی لیوانه او غیر ممیز معشوم د اعتکاف نشي کوله. او دریم طهارت عن الجنابه والحیض والنفاس پاک بوی د جنابت نه حیض نه او نفاس نه. که اعتکاف په دوران کې جنوب شو مزر به غسل کوي. او دریم اخجی سلورم نمبر نیت ولا شرط دی د اعتکاف نیت بکی لکه انما الاعمال بالنیات دی. او پنځم نمبر روزه ورله شرط ده. دا د مسنون او واجب اعتکاف ته بار درسته تقسیم کوم. واما الذي يرجع الى المعتكف فيه کم ځکه چې اعتکاف کوي دغه شرایط فالمسجد جمعه ورله شرط دی. دریم جلد او سبا نمبر د پنځم رواله تر 14مه پورې دا قصې ذکر شوی. به مسجد نه کم مسجد مراد ده في مسجد تقام فيه الجماعات بالفعل للصلاه الخمسه مراقل الفلاح کی لیکلي 257 صفحه معنی. مطلق مسجد نه داسې مسجد چې هغه کې جماعت کیږي بالفعل پنځو منځونو لپاره شروع وي. حجی اول وصف د اعتکاف بیانو تعریف بیانو انواع بیانو. نو اعتکاف صاحب د قدرت وې دا مستحب دی خو سیدا د چی د اعتکاف درې قسم دي کې علماء اختلاف کړي چې مستحب دی که سنت دی. صاحب د هدايه و انها سنت مؤکده او دی ویلی مستحب دی. مبسوط کی وی قربت مقصوده. نو سیدا د چې اعتکاف بدرې قسم دی. یو اعتکاف د نظر دی نه دا واجب دی کاغه قول سری ځان باندې لازم کې او کفیل سری اعتکاف شروع کې ماتي کی ان شاء الله دا خبره به وکړو. مسنون اعتکاف چې چا شروع کو ماتي کو نکم ورځ چې مات کړي دی راځي هر ایدا دغه ورځ باندې فقط اعتکاف واجب دی یا ورځ اعتکاف وکړي. دیم نمبر اعتکاف مسنون دی رمضان کی کم اخری لس ورځې اعتکاف کیږي دا مسنون دی. او دریم نمبر نفلی اعتکاف دی. دا اولنو دو د بار روزه صوم چې دا فرض لازم ده او دا نفلی اعتکاف د بار روزه نه ده لازمه. نفلی اعتکاف نور اوقاتو کې د دې بار څه مقدارم نشته. کڅوګ یو منټ لا مسجد لذین د اعتکاف کې هم اعتکاف صحیح دی. او نفلی اعتکاف کې دا کار دی چې کله د مسجد نه وروتلو منافی اعتکاف کار وشو بس اعتکاف اختتام ته ورسېدلو دا نه چې مات شو مات نه بس دغه ځای پورې ونه جمعه دنه وتل اعتکاف نه دی وکړو نو چې څټې مو بشوري مسته اعتکاف تر دغه ځای پورې ختم شو. او مسنون اعتکاف چې دی
کم چې رمضان اخر کې کیږي واما سنت فهي كالنفل علامه شمی وې دام نه نفل په شان دی مسنون اعتکاف کې څوک څه ټیم د معتکف نه وروتلو بس اعتکاف ختم شو اختتام ته ورسېدلو او وختي چې موږ د لزوم د عادي خبر وکړه دا احتیاط دی چې کوم ورځ باندې راوته دي سړی یا خزا صرف دغه ورځې قضا براوړي او قیاس تقاضا ده کې دا نفل دی او دې د خاص مقدار ولشته دی نه چې مغه نه مخ کې وروته نو مات شو پکار دا چې سره کې قضایي نه خجی خبه اعتکاف چې کله د رمضان ولا سنت دی دلته بیان داغي دی نو سنت عین دی که کفایي دی په هر سړي باندې سنت دی کنه ټول خلکو کې یو کس وکي نو کافي کیږي نو صحیح مفتابه رائے دا چې دا سنت علی الکفایه دی یو قسم چې وکي ټولو د سنتیت کې وظیفه ادا شولا به بګي مسله دا محله کې یو مسجد کې اعتکاف شو سنت ادا شو کنه هر مسجد کې وکيږي نو راجح ادا ده چې څومره مساجد دي او پنځه ټیمه به جمع کیږي هر یو کې اعتکاف د سنت کفایي ده کم کې چې پاتې شو دغه مسجد ول خلک به ټول پتر کې سنت معنی قابل د ملامتي تاسو ورسې کا د دې مسنون اعتکاف صورت ده چې شلم رمضان باندې به بعد العصر یعنی قبل المغرب دا به مسجد ته نشي او ترڅو پورې چې اعلان د اختر نه شوی ترغیب وي نه کله اختر اعلان کلم وشو نو اخیره روزه چې دا اخیره اصل کې مسله دا د اخیره روزي ما خام سره ختميږي اخیره روزه کله دا د موقوفه د اختر په اعلان باندې ځکه موږ دا خبره وکړه تاسو پوه شئ دیو جن چې سبا اختر شته کنه شکی مسله وا نه بروزي ترڅو چې باقاعده اعلان نشي زنانه چې دیو د بار معتکف فيه چې هغه پکور کې کوم دی کې عام طور مونږ کې هغه دی بدغه طریقې باندې نوځي او بدغه طریقې باغې نمروزي او بغیر د بار خاص پرده راته ول لازمي نه دي کې یو کمره خاص کله کوم چې مونږ کې بس ټوله کمام کافی ده او که په کمره کې ځان ته پرده راته وکړل نو بنوره کمره کې باقي کمرې کوم ایسه دغه کې پاتې کېدل شي څه خبره نشته اگر کړه دې لپاره پرده راته وکړي چې عبادت کې ځان لواله پیدا شي تاسو راسي بدی الاعتکاف مستحب وهو اللبث في المسجد مع الصوم ونية الاعتكاف دا یو تعریف کو برحال مفتابی رائے داوا دو د پر اعتکاف صوم شرط دی نفلی د پر نه دی به افضل اعتکاف هغه دی چې مسجد حرام کې وشي به مسجد نبوي کې صلی الله علیه وسلم کم چې نبی علیہ السلام زمانه کې سوا غیا دی او به په بیت المقدس کې به په جامع مسجد کې او به کم جمعات خلق شریری پاوي کې او باقی نفس جواز مسله کوم کې چې بنځه ټیم مونږ کیږي وږي دیمه مسله د احکام اعتکاف ده نو بده کې تقریبا اته مسلې ذکر شوې دي عنوان کې اوله مسله وتی لمس او قبله دا حرام دي په اعتکاف کې لکه دا دوايي جما دي او جما حرام ده نو دام حرام ويحرم على المعتكف الوطء واللمس والقبلة لمس بجن شهوت سر لاس وهل او قبلة قولول کسو کې اعتراض وکي چلمس او قبلة خو پروژه کې نه دي حرام اعتکاف کې ولې حرام شو تاسو پیږئ نو جواب دادې جما په اعتکاف کې د نص نه ثابت ده ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد او جما چې دا پروژه کې دغه عبارت النص نه ثابت وکړه عبارت النص نه
او جما په روزه کې د دلالت النص نه ثابت ده کمزور دي ځکه نص کې وایي احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم شپه او تور نږدې کېدل شي مفهوم مخالف نه معلومیږي چې د ورځې نشي دغه نه ثابت ده انور احادیث نه ثابت ده نو قوت د جما د حرمت روزه کې چې دا کمزور شو اعتکاف کې قوي دي نه اعتکاف کې دوايي چونکه جما حرمت قوي او دوايي حرام اور روزه کې حرمت کمزور دوايي صحیح نهایي کې ول مزیدار وجه ذکر کړی دا چې په باب د صوم کې مطلقاً جما نه د حرامه شپې کول شي کنه نسیانه نو شي صحیح ده خلم دې کنم دې ندی وجنه تقبیل او لمس پکې من نه دي کبزانیه منی او په باب د اعتکاف کې مطلقاً جما منع ده نسیانن یو که قصدن وی ورځي کې شپې چونکه سختی پکې ده نو سختی چې ده عمده تقاضا کوي داغه سره مناسب ده چې تقبیل او لمس هغه ته مفزکی نظام دي حرام شي سبب یې جوړیږي دمو مثلا کچا خزخ کولول لاسې بوالو او انذار وشو نه اعتکاف ماتيږي به قضا راوړي رسې بدی او دا د واجب اعتکاف مسله کې چې قضا راوړي ښا نظر والا کوم چې مسنون اعتکاف دی هغه کې قضا صرف دغه ورځ ده کوم ورځ باندې چې اعتکاف مات شوی 25 ورځ باندې اعتکاف مات کو منافق کارو شو بس 26 ورځ باندې دی واپس کینی صبح صادق نوالا تر مخستانه پوری دکینی او که پورا شواروز کینی نو بعض علماء وی دام لازم ہے پورا شواروز بگینی رسې بدی مسله باندې همدغه شان چې اعتکاف کې منافی اعتکاف کارونه کول نو موت وای چې وځي بس دې کنه نفلی اعتکاف خو شروع دی په جمعات کې نو ته یو ورځ کې موزه پورا صحیح کارو که چې قضا دی وي چې باقي ورځ کې نه نفلی اعتکاف خو به ادا کیږي برحال کا قبله ولمس باندې انزال ونشو نو به اعتکاف نه ماتيږي لم يفسد اعتکافه او که انزال وشو به فاسدیږي او که یو سری خزي ته قتل او انزال وشو به اعتکاف نه فاسدیږي ځکه دا انزال من غیر مباشره دي احترام سره مشابهت دي ندي کې مانوي تور باندې صورتن روزنه د ماته اعتکاف نه ماتي درېمه مسله ولا يخرج المعتكف من المسجد الا لحاجه الانسان او للجمعه حاجت انساني د بار وتل شي ضرورت طبيعيه چورته ویل کی او د سماعتي وغيرها د بار دغه شان ضرورت شرعي للجمعه ضرورت شرعيه د بار وتل شي جنابت غسل لباروزی جمعه د باروزی همدغه شان دریم شه دي حاجت ضرورت د بار وتل شي جمعه چتر او غرزیدل اور بل شو وغيرها رسې بدی همدغه شان یو ماشوم دی او بوته غرزيږي په څه طریقه باندې هلاکیږي به وته وتل شي ځکه الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف تاسو وګڼه البته دومره ده چې په حاجت ضروريه کې کډاریک بل مسجد ته اړه چتر او غرزیدل اور بل شو بل ډاریک لاړې نو استحسانن اعتکاف صحیح دی کا زدهو کارونو د بار وتل شي حاجت انساني د بار حاجت ضرورت شرعي د بار چې جمعه ده به چې جمعه لذي ندومره په وخت بزي چلته خطبه نمخ کې دور څلور رکعات منځو کې بلکې شپږ څلور سنت او دعا تحیت المسجد او به چې کله منځو شي د څلور رکعاتونو چې څومره ټیم کې کیږي هغه عمر به ایثاری کې به خپل جمعه ترازی او کال ته یو ورځ یو شپې ایثار شو نو چون کې هغه د اعتکاف زید مسجد د اعتکاف نه ماتيږي ولا مکروه ده اعتکاف بهر حل نه ماتيږي بلکې ټول اعتکاف یې د فرقوم پر کول شي خو کار ټیک نه دی دا کوم مسجد کې التزام کړي دی هغه پورانو کو څلورمه مسله کله مسجد نو وتلو ساعه بغیر عذر
امام سے بھی فصل اعتکاف عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ وبه یفتى القول الصواب کی بدی فتوی دا او صاحبین وی لا يفسد حتى يكون اکثر من نصف يوم یو ورځ نزیتی کبار ټیمی تر کړي ترغی اعتکاف نماتیږي. بعض علماء د صاحبین په قول فتوا ور کړی دا نو تاسو هم دی قول باندې خلکو ته فتوا ور کوي بلکې دسی کوي کچا بار وخت نه تر کړي ته پوسی کو به د امام صاحب د قول موافق فتوا ور کوي چې بغیر د عذر به بعد نه وزي ځکه دغه کې احتیاط دی او که سره بغیر د عذر بارو وته یو غنټی نه میلا واپس رااله وسو در صاحبین د قول موافق فتوا ور کوي چې اکثر یوم دی بار نه تر کړي اعتکاف دی لا باقی دی وس په دې کې احتیاط دی ځکه که ورته اعتکاف دی ختم شو نو ټول ورځې په فزول لاړې شي او کته باقی دی نو ورځې به ټول په کار شي امون ویلو په حقوق الله کې دغه چې دا احتیاط دا جایز دی خیرم دی کنه وقال خجي پنځمه مسله په جمعات کې ناس ته د بیع کوي اخلی خرڅي خو مبيع مسجد ته نه حاضرې دا ولا جایز ده ځکه بیع کې اجازه او قبول لپاره خبرې کوي او خبرې کول خو منه نه دي دغه شان ډاکټر د مریض چې کوي جمعات کې ولا راغلي هم چې کولای شي منه نه ده او دومره ده چې مبيع به نه حاضرې کا شپږم نمبر خبرې با د خیر خبرې با کوي چپ باندې کینی ويكره له الصمت چپواله ولا مکروه ده خدا الله چې عبادت پنيت باندې چپواله کې عبادت بنید نه یا چې چپ ناشتي یعنی که چپواله عبادت غنی نو مکروه ده او که چپواله عبادت نه غنی یا چې چپ ده نو مزمه مکروه نه ده بهرحال د خیر خبرې کوي بیان کوي واعظ نصیحت کوي او دغه شان درس او تدریس کې دا ټول جایز دي. اما صمت عن معاصي اللسان فمن اعظم العبادات. خجي وم نمبر مسله کمعتکب د شپې یا د ورځې جماو کې ناسین یو کامدن وی اعتکاف باطلیږي وجه سره چې روزه کې ناسین باندې روزه نه باطلیږي او اعتکاف باطلیږي نو وجه علماء بیان کړی چې اعتکاف حالت مذکره دي سړی ته یادې چې ته به اعتکاف کې نسیان ناراضي زي او تفریخ بل زیاده تلې دي جمعات کې ناشته دي دا دومره کارونه کېدل دا په سړی نسیان نه راوړي او روزه خو بخپل کور کې خپل بیبي سره ملاوي نو هلته نسیان راتللی شغه حالت مذکره نه دي هلته نسیان عفو ده کا والفرق أن حالة الاعتكاف مذكرة وهو كونه في المسجد فلا يعذر بالنسيان. اتمه مسله کچا بزان مانی د څورزو اعتکاف لازم کو نشپې مور سره لازم شولې ځکه اعتکاف کې دوام شرط دی دوام بال راځي د شپې مور سره کینی ومن وجب على نفسه اعتكاف ايام اول حکم لزمه اعتکافها بلياليها هذا اعتکاف منظور خبره کوي دیم حکم وکانت متتابعه شپې به ولې را لشپې ذکر قاعده ده لأن ذكر الأيام على سبيل الجمع يتناول ما بإزائها من الليالي کله چې په جمع لفظ سره د ایام ذکر وشي نبی د دې په مقابله کې کې مشبي دي هم بګرالي دا قاعده ده یو سړی ما رأيتك منذ أيام څو ورځې مې نه لیدل ما شپې نه لیدل او که ورځې نه شپې نه به څوک دانه وي څو ورځې مې نه لیدل الکه د ورځې نه ښکاری یو درسي وي خجی دویم متتابعات پر لبسی بینیسی ذکا مبنا د اعتکاف په تتابع معنی ده ولی تتابع معنی ده ذکا هر وخت د اعتکاف د پر وخت ده کورزی او کشپی تتابع به په خلاف د صوم چلته یو سره بزان باندې رجوع منی
نو پر لپسې واله به کی ضروری نه دی که مطلق نظر منی دروجو برحال که څوک د اعتکاف څو ورځې اعتکاف نظر وکي او نیت د خاص ورځ وي فقط شپې بګنی وي شامل نو د حقیقت نیت کړه د صحت نیت او نیت له اعتبار شته الاصل في الكلام الحقيقه لانه نوى حقيقه لفظه ومن نوى قيدده ومن نوى الحقيقه يدين قضاء وديانه منو به منګه سوال معلوم شته بکی تاسو خبر مسالې په کې ته پوښتنه کوي چې نورې مسلې مې استرای شي دا مو ویل کنه چې کله بغیر د ضرورت هم څوک د معتکف نه وته اعتکاف مات شو د امام صاحب بنزمانی یا د صاحبانو بنزمانی نیمه ورځ نه زیات بار ټیم تیر کو نو قضا چې د قضا د بقیا ټول ورځ نه ده بلکې فقط صرف او صرف دغه ورځ قضا ده کوم ورځ باندې چې اعتکاف نه مر شوی دی قاضي التزام یې نه کړی سنت دغه التزام نه یې کوم السلام څنګه خیر دی جوړي جزاک الله زه به واچوم هرکه دې سړي ته دوا کوي کټول خجی ها کبار نه یو کس په اعتکاف کې کېنا اصل بار نه بار محلي والا نه نو هم د محلي والو هغه سنت کفایه ادا شو نکم علاقی کس چې نه صدقونه دی ادا شوی اجرت منی نیولې نه دي سي ځکه دا خالص عبادت دی او اصل حکم دار چې عبادت وانی اجرت څوک نور کولې شي او نه خستلې شي څنګه دی ما حرم اخذ حرم عطاؤه رسبي کوم عبادتو کې چې پیسې خستل جایز دي خو ضرورت بوجي آئنده رمضان کې اعتکاف قضا راوړل شي اصل کې قضا د بار اعتکاف به قضا د بار روزه ضروری ده نو کما ورځ کې نشي مستقل روزه ورلنی شي او کوم ورځ کې نه تنه اعتکاف مات شوی دی ورځ نیمه نو آئنده رمضان کې په اول دویم ورځ کوم ورځ می صبح صادق نمخ کې جمعه تن نه وځه او دغه ورځ اعتکاف قضا براوړي چې کله ورځ شبه بروزي ما ته نسې ویلي خطا شوی وي ها زنانو ته چې مینس کې نفاس را له هیز را له صرف دغه ورځ اعتکاف قضا براوړي اعتکاف به مات شو شرط ختم شو معتکف کې کوم شرط طهارت او باقي ورځ اعتکاف راوړي قضا هم کده خو یو ورځ هغه لازم دی پښمنۍ کې کور نه روټي رانه شي معتکف پسې کور ته تللی شي دا نه ماتيږي دا خو ضرورتو کې شامل دي جنازې د نشي وتره ها کبار وته او څه مقصد د بارا مطلب او د سماجي د بارا بلار کې جنازه ولاړه و پکې شامل شو سیدا مریض ته پوزیو کو سیدا مستقل د ورنشي وتله مریض ته پوز کې ثواب دی جنازه کې ثواب دی ندی مطلب نه چې اعتکاف فرتمات کا کو دلاله سبب بدیو شو اعتکاف دی په ختم شو نور څه نشته ها سیدا د ټندک د پاره په غسل نشي کولای کا نه دغه فقط د غیور عیدا سرب یخوالی د پاره غسل لبال وزي نشي وتلې مسله بده کې چې مسنون کم غسل د جمعې غیر لپاره وتل شي کنه دې کې به دوه راي دي نه دې کې احتیاط ده چې د سماعتي لذي جمعې پر ازمانه نه بلا ولا رب څه بس تڼې مڼې پړه څنګه چلته ورسیږي چې بس کمی
کمیس د پرتګ دي ستري بلکې بلاره کې واس قبل مولاره کې څونه واسي اذان د بارا بر خطلې شکاګر کبار پړوي کڅوګ نه یې قدم ضرورت دي جمعه ورد کلاول د بارا شری مسجد د حسین بار کې دلې شي الکه اعتکاف کې وګوره شری مسجد پیسې کې وکینی نو د سونو زین او غیره چې د مسجد د امام کمره دا شری مسجد یې کې نه عام طور اعتکاف د څه کولای شي چې جمعات کې زی برابر کې ولته به ټندک د پاره اخوالي د پاره غسل کې چې جمعات هم نه ګندګي نن سبا خلکو پروګرامونو ته برابر کړی دي دا څه کوي بس کوي بس خوش